أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نرنی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقره سپاره نمبر 2 او رکوع نمبر 17 آیات نمبر 144 او 145 دو آیاتونه ویل کېږي. څنګه چې مخکې دغه قصه په تفصیل سره ذکر شوله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو 14 یا 19 میاشتې د الله پیغمبر چې نو هغه بیت المقدس طرف ته منځ وکړو. بیا د هغې نه وروسته حکم میلاو شو واپس چې نو هغه قبلې طرف ته خانه کعبې طرف ته منځ شولو. نو دې آیاتونو کې هم د دغې تذکره کېږي چونکې دا آیاتونه د مضمون په اعتبار سره چې نو هغه وړاندبني دي او د تلاوت په اعتبار سره چې نو هغه وروستي دي. نو دا د هغه قصې چې نو هغه وړاندبنۍ حصه ده. تفسیر خازن کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله جبریل امین رالو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ته وویلو چې زه دا غواړم چې مونږ الله پاک دوباره چې نو هغه بیت الله شریف طرف ته چې نو مونږ د مونځ کولو حکم راکړي زمونږ قبله چې نو خانه کعبه جوړه شي. نو جبریل امین ورته ووی چې تاسو خو په الله باندې ډیر ګران یئ، تاسو خو د الله سره ډیر لوی مقام او درجه ده، تاسو د الله جل جلاله نه چې نو دعا وکړئ الله رب العزت به چې نو دغه ستاسو واپس قبله وګرځي. د دغې وجې نه بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام او جبریل امین بیا لاړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به بار بار چې نو اسمان طرف ته کتل چې شاید اوس چې نو هغه به وحی راشي، اوس چې نو هغه به وحی راشي، حکم به راشي او زمون قبله چې نو هغه به دغه وګرځي. بیا وایي چې دغه قبله چې نو هغه خانه کعبه قبله جوړېدل نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې چاهت ولې کړو، حالانکه مخکې تیر شول چې لله المشرق والمغرب. بیا بیت الله شریف چې نو هغه هم د قشانت قبله پاتې شوی ده او بیت المقدس شریف دا چې نو هغه هم پاتې شوی. نو د الله پیغمبر چې نو د بیت الله شریف د خانه کعبې د هغې قبلې جوړولو چې نو هغه تمنا او خواهش ولې کولو. نو دا یې ځکه کولو چې د حضرت آدم علیه السلام نه واخله د نوح علیه السلام پورې وایي دې ټولې دورانیه کې چې نو هغه بیت الله شریف چې نو دا سوله قبله وه. وروسته حضراتو دپاره چې نو هم بلکې آن تر دې چې نو هغه وایي د تاریخ په کتابونو کې او تورات چې نو هغې نه چې کم تاریخ هغه شوی دی نو په هغې کې هم دې پورې لیکلی دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د دغې زمانې د هغوی پورې چې نو د دې ټولو قبله خانه کعبه وه. نو یو وجه دا ده. دویمه وجه چې نو هغه دا وه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه دغه 14 میاشتې چې نو بیت المقدس طرف ته منځ وکړلو. بیا دغه میاشتو کې چې کم منځ بیت المقدس طرف ته وکړو نو موږ ویلو د هغې یو وجه دا وه چې دغه خلک چې نو اهلي کتابو یهود او نصارا دوی چې نو ایمان قبول کړي، خو چونکې د هغوی په هټ درمۍ باندې ول ایمان نه قبلولو او دې طرف ته د مکې مشرکان چې ول نو د هغوی کیسه نه څه چې نو ملت ابراهیمي چې نو د هغې دعوه یې کوله او خانه کعبه چې نو هغې خپل څه کوله قبله یې ګڼله. نو د الله پیغمبر وړاندبنې بعثت هم چې نو هغه د مکې مشرکان دغې عرب ته شو. نو د دغې په وجه باندې د الله پیغمبر غوښتل چې زما قبله چې نو هغه دا جوړه شي. او درېیمه وجه چې نو هغه دا وه
چې دا د اکثر انبیاء علیهم السلام او دغه شانتي حضور علیه السلام ته هم ښودلی شوی وه چې ستاسو قبله چې دی نو هغه به دی. نو د دې وجې نه د الله پیغمبر د هغې چې نو خواهش کولو او دغې طرف ته به یې بار بار کتل. نو الله جل جلاله چې دی نو هغه دغه حکم راولېږل او وویل چې ستاسو قبله چې دی نو هغه دغه شوله، دغې طرف ته به اوس تاسو منځ کوئ او دا به یو ورځ دوه نه بلکې دا عمر له چې دی نو هغه قبله مقرر شوله. نو ځکه الله ذکر کوي قد نرا تقلبه، بېشکه مونږ چې دی نو هغه قد نرا مونږ چې دی نو وینو تقلبه ګرځېدل وجهکه د مخ ستا فی السماء طرف د اسمان ته. نو مونږ څنګه وویل چې جبریل امین بیا لاړو نو حضور علیه السلام به دغې ته کتل چې کله به ما ته حکم چې نو هغه میلاو شي چې زه دغې ته مخ کړم. نو الله وی فلنولینک قبلة ترضاها. نو د الله پیغمبر بیا دعا وکړله. الله جل جلاله لاول د هغې ذکر کوي فلنولینک قبلة ترضاها، مونږ به تا هغې قبلې طرف ته واړو چې کومه ترضاها تاسو خوښوئ. نو ما دې نه چې نو لاول دا بشارت نبی علیه السلام ته میلاو شو چې ستاسو دغه دعا چې دی نو هغه قبوله شوله. الله رب العزت ستاسو هغه دعا چې دی نو هغه قبوله کړله. فولی وجهک شطر المسجد الحرام. او بیا ورته الله جل جلاله حکم چې دی نو راولېږلو چې اوس خپل مخ مبارک دا چې دی نو طرف د مسجد حرام ته چې دی نو هغه واړوئ. اوس مسجد حرام چې دی نو هغې ولې ووي؟ نو وی مسجد حرام چې دی نو هغې د دې وجې نه وی چې عین کعبې ته مخ چې دی نو هغه مشکل دی. نو د دې وجې نه چې دی نو هغې سمت دی لکه څنګه چې دی آیات کې دی وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. تاسو د دغې قبلې طرف ته خانه کعبې طرف ته دی نو خپل مخونه اړوئ. نو پرون مونږ دغه مسله ویلې وه که یو سړی چې دی نو هغه مسجد حرام کې دننه داخل وي هلته نو بیا عین کعبې ته مخ کول په ده باندې فرض عین دی. دی به بلکل عین کعبې ته مخکې کوي که د هغې ته عین مخ نه کړلو د هغې سمت داسې راتلو نو د منځ نه کېږي، بلکل د هغې عین ته به مخ کوي. کم سړی چې دی نو هغه د هغې نه بهر وي نو د هغې دپاره الله پاک وي شطر المسجد الحرام. نو شطر چې دی نو دوه معنی راځي. یو شطر ویلی کېږي نصف الشی، د یو شي چې دی نو هغه بلکل مینځ نیم نو دی د شطر ویلی. او دویم چې دی نو شطر دا په معنی د سمت الشی، د یو طرف چې دی نو هغه سمت د هغې طرف چې دی نو هغې ته هم ویلی کېږي. نو چې کله سړی خارج وي د مسجد حرام نه چې دی نو هغه بهر وي نو په دغه صورت کې بیا چې دی نو هغه سمت چې دی نو مراد دی چې د دغې طرف ته قبلې طرف ته چې دی نو هغه مخ شي، بس دغه مخ چې دی نو دا کافي دی. په دغه کې نو هغه د دغې طرف ته مخ کوي. په دغې مخ کولو سره به چې نو د قبله د هغې تعین وشولو او چې کله تعین وشو نو اوس چې څومره منځونه وکړل دغه ټول صحیح شول. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. نو بیا دوی چې نو هغه اعتراضونه دا کول چې حضور علیه السلام کله چې نو بیت المقدس ته مخ کوي کله خانه کعبې ته مخ کوي کېدای شي چې بیا چې نو هغه زموږ د قبلې طرف ته را مخ کړي او دغې باندې چې نو مسلمانان ترلان تان چې نو هغه هم شروع کو. نو الله جل جلاله وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ چې د اهل کتابو ته پخپله هم پته ده چې دا قبلې ته مخ کول دا بالکل حق او سچ دی. په دې کې چې نو هغه هیڅ خبر هم نشتی بلکې د دوی په کتابونو تورات او انجیل کې هم د حضور علیه السلام دا صفت چې نو ذکر شو او دې ځای کې چې نو هغه یو بل واقع چې نو هغه هم ذکر کړي. حضور علیه السلام خاله چې نو هغه وفد نجران رالو. دغه وفد نجران کې چې نو هغه 80 کسان ولو او په دې کې د دوی چې نو پادریان هم ولو. نو کله چې دوی رالل نو حضور علیه السلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته فرمایلو چې تاسو دې چلو کې دوه او درې میلمانه چې نه ځان سره بوزئ. ولی نو دې دپاره په هغه وخت کې خو نه داسې غټ غټ کورونه شول نه دومره چې نو هغه نور د چې ډوډۍ د دې فراخي هم ډېره زیاته نه وه. نو د الله پیغمبر وی د دوی میلمستیا به هم په اسانه وشي، د دې د ځای انتظام چې نو دا به هم په اسانه وشي، صحابو باندې به هم بوج چې نو هغه رانه شي او د دې اکرام او عزت چې نو هغه به هم وشي. نو چونکې د هغوی هغه فادریان نو د هغوی خو پاخول نو د هغوی وی که چېرته هسې نه دوی لاړ شي
او دا مسلمانان چې دی نو دوی له کم انداز باندې دعوت ورکړي، دوی کم اعمال وکړي او د دغې د دعوت او د اعمالو د وجې نه هسې نه چې زموږ دا کسان دوه او درې درې چې دی نو هغوی او دوی دې متاثره شي چېرته ایمان ورسره رانوړي. نو دغې پادریانو دا خبر وکړل چې د الله رسوله دوی چې دی نو هغه موږ یو بل نه جدا کېدی نه شو. زموږ ته یو طریقې کار دا دی چې موږ ټول به په یو ځای باندې چې دی نو هغه پاتې کېږو. الله پیغمبر ورته دوره خو زموږ سره بیا بل ځای نشته ګنجایش، البته سوا چې دی نو هغه د مسجد نبوي نه چې په مسجد نبوي کې تاسو پاتې کېدی شئ، دې نه ما سوا چې دی نو هغه بیا بل ځای دوره نشته. هغوی بس د موږ بدلتې په دې جومات کې پاتې شو. نو دوی دغه جومات کې چې نو هغه پاتې شول. نو چې کله جومات کې پاتې شول مونځ دی نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کولو، نو خانه کعبه طرف ته قبله طرف ته جنې نو هغه مخ کړو. نو چې کله دغه قبله خانه کعبه طرف ته مخ کړلو نو دی چې کله منځ کولو نو دی بل سمت بیت المقدس طرف ته مخ کو. دی وی چې زمونږ قبله چې نو هغه دا ده. نو د الله پیغمبر صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته فرمایل ای بخیر د تاسو ته سوای ما د دې چې نو هغه دغه طرف ته کوي کېدای شي چې نو هغه دی مانوس شي. الله پیغمبر بیا هم د قشانوي. نو چې کله دغه شانتي بیا هم وکړل نو صحابه ورته څه ونه کړو د دوه درې ورځې د قضې کول او دوی هم په دغه طریقې سره چې نو هغه منځ کو. الله آیاتونه دا راولېږل چې ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق. دوی ته ښه پته ده چې دا قبله دا پیغمبر چې دی نو هغه حق دی، خو چونکې دوی ضد راغستی هټ درمی راغستی دي او د دې علاج چې دی نو هغه نه. نو دغه وجه نه چې نو هغه د بیت المقدس په ځای د تمام شو د دې چې نو الله پاک دغه وضاحت وکړو. لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. دوی چې دا کم عمل کوي دین الله پاک چې نو به خبره نه نه. تفسیر جلالین کې چې نو هغه راځي وای دا چې نو پتا عملونه پتا سره هم ذکر شي. نو بیا به په هغه صورت کې چې نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت متعلق قرات متعلق هغه وما الله بغافل عما تعملون. نو چې کله تعملون شي نو بیا به دا د مخاطب صيغه شي او د دې نه مراد مسلمانان شي. نو بیا چې نو معنا به دا شي مفهوم چې الله رب العزت تاسو د دې عمل نه ای صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دین الله پاک به خبر نه دی. تاسو چې څنګه د حضور په منشا چلےږئ هر یو حکم تاسو منئ چې کم طرف ته تاسو د مخ کولو حکم کوي هغه باندې تاسو ډایرکټ نو عمل کوئ. الله رب العزت تاسو چې نو دغه عمل او بدې چې کم ثواب به تاسو ته درکې دا غن الله پاک نه خبره نه په دې به تاسو الله پاک کامل او مکمل اجر چې نو هغه درکې. بیا الله جل جلاله وی ولا ان اتیت الذين اوتوا الكتاب بكل آیه. نو دغه واقع چې نو هغه منګوي کله وی کته د اهل کتاب ته هر یو نخ چې نو هغه راوړي ما تبعوا قبلتکم. نو دې چې نو ما تبعوا قبلتک دی بیا هم ستا د قبله چې نو تابعداري نه کوي. وما انت بتابع قبلتهم او نه تاسو د دې د قبله چې نو هغه تابعداري کوي ځکه د الله پیغمبر او تاسو ته چې نو د الله تعالی په حکم دادي چې دا قبله دا وستر د قیامت پورې ده. الله وی دغه پرې وما بعضهم بتابع قبلة بعض. دی خو د اهل کتاب ځان چې واستاز په مقابله کې یو غړي نو دوی قوم په خپل د یو بل د قبله چې نو هغه تابعدار نه دي. ولی په بیت المقدس کې چې نو هغه جانب الصخره کم چالت غټ پروتو کم چې نو غټ چټانو نو دا هغه چټان طرف ته بچنه نو هغه به يهودو بداغه طرف ته منسکولو او نصارو به دغه بیت المقدس مشرقي طرف ته چې نو هغه به منسکولو. نو يهودو به زمونږ دا قبله ده او نصارا عیسایانو به زمونږ د مشرقي جانب چې دا کم دی نو زمونږ دا قبله ده. نو الله وی وما بعضهم بتابع قبلة بعض. دوی د یو بل د قبله چې نو هغه هم نه تابعدار. نو چې کله دوی په خپل هم د یو بل د قبله تابعدار نه نو دوی بیا د خانه کعبه د بیت الله شریف د مسجد حرم د قبله کېدلو په دې مسلمانان ته ولې لانتان کوي په دې باندې خلانتان بیا نه دی بکار. تاسو په خپل هم دغه باندې نه متفق نو مسلمانان ته بیا تاسو څنګه وایي چې زموږ د قبله تابعدار شي. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. الله وایي که چېرته دې نه ورستو
تاسو ته په دوره وضاحت سره د دې چې نو هغه د عقیده د هر څه معلوم شلو قبله چې نو هغه د تپتو لګینه او تاسو بیا هم د دې د خواهشاتو اتباع وکړه سره د دې چې تاسو ته علم رالو نو یقینا تاسو په دغه وخت کې شي چې نو هغه د کمی کون کړه مخکې مونږ ویلو پیغمبر په شان کې چې نو هغه بسې معنی د قره چې ظلم دغه معنی چې نو لګ خلاف ادب راځي نو معنی چې نو هغه د شول کمی کون کې نو تاسو په دغه صورت کې د کمی کون کنه شي د الله هغه حکم چې څنګه پورا کول پکار ولو هغه شان تاسو به پورا نه کوي نو دلته نه هغه دا وي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مخاطب د الله پیغمبر دی خو خطاب سره نو امت ته دی یعنی بالفرض و تقدیر کچرته پیغمبر هم د دې د خواهشات د دې چې نو هغه په طریقې کار وچلیدو نو پیغمبر ته الله پاک وایي چې انک لئذ من الظالمین نو چې کله پیغمبر په حق دا خبره ده نو د پیغمبر امته کچرته تاسو د دغه يهودو اهل کتابو د دوی چې نو خواهشاتو مطابق وچلیدئ نو تاسو په طریق اولاد چې نو هغه په ظالمانو کې شي ځکه تاسو الله جل جلاله یو کامل او مکمل ضابطه حیات او دین درکړي او تاسو الله رب العزت چې نو د پیغمبر بهترین چې نو هغه اسوه حسنه درکړي ولکم فی رسول الله اسوه حسنه نو چې کله تاسو له دغه بهترین حسنه درکړي دا اسوه حسنه درکړي نو د دې باوجود که تاسو د نور چا اتباع کوئ نو دا د ظلم دی نو لوی ظلم دی نو ځکه الله رب العزت داغي چې نو د ارشاد فرما الله دې موږ د غیرو د اتباع نه وساتي قد نرى تقلب وجهك بشک مونږ نو ګرځیدل د مخستا فی السماء اسمان طرف ته فلنولینک نو پس ضرور به وګرځو مونږ تعالی را قبلتن هغه قبله ته ترزاها چې کومه تو خوخي فول پس وګرځو وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما کنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا نو پس وګرځوي وجوهکم مخونه خپل شطره داغه طرف ته وان الذين اوتوا الكتاب او بشکا کسان کوم د چور کړی شي کتاب لا يعلمون انه الحق یقینا پویږي چې دا حق دی من ربهم د دې رب د طرفنا وما الله او نه دی الله پاک بغافلین بے خبره اما د اغسن يعملون چې دوی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کچری راوړل تا آی کسانو ته چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب بكل آیت هر قسم آیت نه دلیل ما تبعوا قبلتك نو بیا هم هغوی نه مني قبلستا وما انت بتابع او نه یې ته نو تابعداري پیروي کوونکې قبلتهم د قبلې د هغوی وما بعضهم او نه د ځینې د هغوی نه بتابع تابعداري کوونکې قبلت بعضو د قبله د زینو ولئن اتبعت او کچریت پیروي وکړه تابعداري وکړه لته اهواهم د هغوی د خواهشاتو من بعد ما ورسته د هغې نه جاک راغلی تا ته من العلم د علم نه انک اذا لمن الظالمین نو بېشکه هم ته به شې دغې وخت د ظالمانو یعنې کمي کوونکو نه